أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دانی درس کی ان شاء الله العزیز سورة بقرہ پارہ نمبر 3 رکو نمبر 38 آیات نمبر 278 79 80 او 81 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. دا نه سبق آسان دی پرون مونږه د خلاصه چې نو هغه ویلی و او دا هغې سره مو دا هم ویلي ول چې د دغې په وجه باندې ربا سود متعلق قرآن کې الله جل جلاله چې نو هغه وعید هم ذکر کړی دی. نو دلته اوس د هغې وعید ذکر کېږي. الله جل جلاله فرمایي ای د ایمان خاوندانو تاسو د الله نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا او تاسو سود چې نو هغه پرېږدئ که چېرته تاسو ایمان لرونکي او که داسې مو ونه کړله فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو بیا د الله جل جلاله د هغه د رسول جنگ ته چې نو تیار شي. نو الله رب العزت وایي د ایمان خاوندانو تاسو چې نو د الله نه ویریږئ. اوس د الله په یره کې د ټولو نه لویه یره د الله پاک دا ده چې سړی د الله پاک اوامر په ځای راوړي. څومره نواهي دي د کم کارونه الله پاک سړی منع کړی دی د هغې نه منع شي. دا د تقوا د ټولو نه اصل او جړله بنیاد دی. دا کمال تقوا ده. نو ځکه الله رب العزت ایمان خاوندان ته وایي چې تاسو د الله نه دغه شان ته ویریږئ وذروا ما بقیه او پرېږدئ هغه څه چې باقي پاتې شوی من الربا د سود نه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان یئ. یعنې سود چې شی دی نو کم سود مال دی نو د سود دغه اضافي مال دا پرېږدئ دغه مه اخلئ. دغه نه چې نو خپل ځان وساتئ. د ایمان تقاضا چې نو هغه دا ده چې اوس په سود باندې تا چاته څومره مال اوښتی دی چې دغه تو پرېږدئ. اوس چې دغه مال چې نو هغه پرېښودل دی ځکه دغه مال چې نو هغه فلیت او حرام دی او د هر شي چې نو هغه د انسان او بیا خصوصا د مال د غذا دا د انسان په ژوند باندې ډېر لوی اثر چې نو هغه پرې باسي. د انسان په عباداتو باندې دا ډېر لوی اثر پرې باسي. لکه حدیث مبارکه کې راځي وایي د چا خېټې ته چې یوه لقمه یوه نوړی چې نو هغه د حرام لاړه څلوېښت ورځې پورې د دې انسان مونځ چې نو هغه نه قبلېږي. نو ځکه الله رب العزت وایي که تاسو د ایمان د پکې ایمان خاوندان یئ نو بیا د سود چې کم پاتې شوي شیزونه کم مال د سود دی نو دغه تاسو پرېږدئ دغه معاف کړئ. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله الله وایي که چېرې تاسو داسې ونه کړل یعنې تاسو د دې سود نه قلار نه شوئ ګاڼو نه قلار نه شوئ سودي کاروبار نه چې نو هغه مو ځان منع نه کړلو دغه شان د دې لاټریانو نه تاسو قلار نه شوئ څومره چې هم شیزونه دي. ځکه پرون مونږ ویلول چې سود ویلی کېږي چې نو تملیک الغیر یا تملیک مال الغیر بلا عوض د غیر د مال بلا عوض چې نو مالک جوړېدلو اوس دا ناجایز او حرام دی. دغه شان کې تاسو ګورئ نو لاټري دا هم ناجایز او حرام ده. قرآن دازي چې ورته مونږ وایو په هغې کې هم دقه 2,000 روپۍ مثال په طور کې کسان راغونډي کې هغې کې قرآن دازي چې نو هغه بیا کېږي په دې 2,000 روپو کې د یو کس چې نو د 60,000 روپو موټر سایکل چې نو په 2,000 راوخېږي دی بل چې نو په 4 راوخېږي دا بل چې نو په 6 راوخېږي. نو دا یو کس ته چې نو فایده ورکول او بل کس چې نو هغه څه دی خرابول دي. سود عمومي چې نو هغه د قشانت کېږي. سود کې یو سړی په یو وخت کې نو هغه غریب
ایرې دي چڼېږي. دویم صحت کې دی چې نو هغه د ملک لوی چې نو سرمایه‌دار شي. یو وخت کې دی لوی چې نو سرمایه‌دار لکپتی کروڑپتی. په دویم صحت کې چې نو هغه د صحیح د ټولو نه بدترین چې نو هغه غریبي. نو ځکه الله وی دا کار چې نو هغه خطا دی، خطرناک دی، دا پرې دی. فإن لم تفعلوا کده سه مو نه کړل، دا سود مو پرې نه خاودو، سودی کاروبارونه طریقې کار مو پرې نه خاودو، فاذن بحرب من الله، بیا د الله سره جنگ ته چې نو هغه تیار شي. او د الله سره هیڅ جنگ چې نو هغه نشي کولای. حدیث کې د دې متعلق چې نو هغه تفسیر خازن کې لیکلي وي. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې روایت دی وی چې کله داخله کو آکل الربا، کم کسان چې سود خوري دوه پورس په قیامت چې نو هغه کله را پاسي نو دوی ته وایي چې خذ صلاحک للحرب، وزخبل اسلحه روانه الله سره چې نو هغه جنگ ته تیار شه. نو د الله سره څوک چې نو هغه جنگ نشي کولای. نو دې وجه نه تاسو د الله رب العزت چې نو هغه د اعلان کړي نو دغه نظام ساتي. دا د قران پاک انتهایی سخناک وعید چې نو هغه دی. ټول قران پاک کې وګوره دنیا سزاګانی الله ذکر کړي، خدا سے خطرناک سزا الله رب العزت یو زینه ذکر کړي. او یا ساتي حدیث مبارکه کې دغه خطرناک دو سزاګانی دي. الله تعالی طرف نه اعلان جنگ دا په دوه ځونو باندې شی دی، یو په سود باندې او یو د الله رب العزت په نیک او لیاو خلکو په سجده نو هغه بدر داوی په دشمنی باندې. دا دوه چې نو هغه اعلانونه حدیث قدسی نه هم راغلي چې الله رب العزت دوه چې نو هغه اعلان جنگ کړی دی، یو سود خور او یو کم کس چې نو هغه د نیکانو صلحاو چې نو هغه سګي دا غوي ته بدر دي، دا غوي سره چې نو هغه ظلم سیاته چې نو هغه کوي. الله جل جلاله چې نو هغه سره فرمان دی چې نو چا چې نو زما ولی ته ایزا او رسوله تکلیف او رسولو نو دې سړی ته زمانه طرف نه اعلان جنگ دی. نو دا دوه خطرناک وعیدونه دي، الله دې موږ دغه نه وساتي. نو ځکه الله فاذن بحرب من الله ورسوله وان تبتم، ګوره د الله څومره بهترین چې نو هغه قانون دی. اوس ګټه نه مخکې نسود کړي پته نه نه او اوس یو دم د دې سود نه چې نو تو قلار شي نو بیا الله پاک وي چې دا کمال دی غسته دا به ته هم وس نه ملایږي. اوس پر دې سود کړي نو دا سړی بچره نو هغه دنیوي لحاظ باندې لګ مفلوج کېدو. الله می و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم، کتا سو توبه وباسله نو تاسو اصل مال د بتا ته ملایويږي ای به خیر دی. لکه 1 لک روپۍ تا ور کړی نو دغه 1 لک به درته واپس میلاو شي، خو په دې 1 لک باندې چې کم 15000 روپۍ سیوا سودو دغه سود چې نو دا به درته نه میلایږي. نو الله وی توبه وباسه اصل مال چې نو هغه به ته میلاو شي او کم چې اضافي نه نو هغه بخ کې آیات کې تیر شول وزرو ما بقيه من الربا. الله وی لا تظلمون ولا تظلمون، تاسو هم ظلم مکوئ، په تاسو به ظلم نشي کولای، تاسو ظلم مکوئ. یعنی وسوم نو چې توبه می دا مې چې زما غسود به سره راکې نو دا په بل باندې ظلم دی، دا بچنه نو هغه نه کوي. ولا تظلمون، او نه په تاسو باندې ظلم وکړي شي. اوس د باندې بسنګ ظلم ونه کړی شي، اصل مال چې نو دا به نه ډوبېږي، اصل مال دا به ته میلاو شي، او کم چې د سود دی نو هغه به ته نه میلایږي. بیا الله جل جلاله فرمای درې آیات کې و ان کان ذو عسره فنظره الى ميسره. بعض کسان وایي چې دینه کسان مراد دي چې چا په سود باندې پیسې غوښتي، او بعض وایي چې نه د دینه هر تنگ دست فقیر مراد دی. صحیح نه دی چې دینه هر تنگ دست او فقیر مراد دی. اوس کې یو سړی چې نو هغه مقروض وي په د باندې د خلکو قرض وي، دا سړی چې نو تنگ دست دی دغه پیسې چې نو ادا کولای نشي نو دې سړی ته به صبر کولای شي، دغه مهلت چې نو هغه ور کولای شي. حدیث مبارکه کې راځي، بخاری روایت هم د مسلم کې مشته او نسائی کې مشته، جلالین کې جنو هم حدیث ذکر کړي. ډیر شي چې نو هغه روایتونه دي د مبارک یو چې نو هغه روایت ده چې کم سړی تنگ دستو او تا د غسړنی ته چې نو سو کړلو صبر وکړو نو وای صبر وکړو یا درگذر وکړو، الله جل جلاله به دغه انسان ته په ورځ د قیامت باندې چې نو درگذر وکړي. دیو جن بیا حضرات لیکلي و خپل وس مطابق چاله قرض ورکا او بیا ته د پته چې د غریب د نشي راکولای، بیا ورته د حدیث پرو باندې دغه پیسې ورته پرېګنه په دې نیت باندې چې الله مستا یو بنده ته درگذر وکړو په ورځ د قیامت ته زماته چې نو هغه درگذر وکړي. نو دا سړی به دغه فضیلت لایق شي، الله رب العزت به ته په ورځ د قیامت باندې درگذر وکړي. دغه شان د حدیث مبارک کې راځي مفهوم نه دی
وای یو سړی چې نو چاله قرض ورکو او 200 نیټه کې خدای مثال په تور کې زوبه تعالی په 31 مارچ باندې چې نو ستا پیسې درکوم 31 مارچ پورې د 1000 روپۍ قرض ورکړي د ته روزانه چې نو هغه د 1000 روپو د صدقې ثواب میلاويږي بیا چې کله 31 مارچ رالو او د سره میلاو شو چې را ماته سره کم نیټه کړو او زما سره پیسې نشته او زه نو خراب یم د چلو کماته چې نو هغه د درس 10 اپریل پورې صبر وکړه وای دې سړی ته بوسته نو هغه روزانه د 20000 روپو د صدقې ثواب ملایږي نو دې طریقې او ځما دې مبارکه کړه پیسو چې قرض والی او دې په دې نیت والی چې زه به د قرض ادا کوم الله به دې سړی له توفیق ورکړي دې به د قرض ادا کړي چا چې په دې نیت واسطه چې قرض والی وای چې قرض دې را پسې الله به بیا دې سړی له چرته هم توفیق نه ورکړي دې به دغه قرض نشي ادا کوله بیا چې کله قرض می او سړی سره د ادا کولو چارم کې دې نه ورکړي بدترین ګناه دې ظلم دی دې مبارکه کې راځي مطلب الغنی ظلمون مالدار سړی ټال مټول کول پر دې حق نه ور کول دا چې نه ظلم دی بل دې مبارکه کې راځي وای جنانو په هر سړی ته یغفر للشهید کل شی شهید ته چې نه الله رب العزت هر یو شی چې نه هغه بخي به د صحابي راوغخته هغه د الله رسول چې سړی شي ټول هر سبا توبه خنه شي وی ټول هر سبا توبه خنه شي به د الله پیغمبر आवाज وته کو اعتراض ده صحیح دا څنګه وي هغه ورته د سوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او یغفر للشهید کل شی الا الدین سما چې نو هغه د قرض نه د حقوق العباد نه دا الله رب العزت نه بخي باقي ورته هر څه وبخي او بل حدیث مبارک کې راځي یو سړی چې نو هغه په حدیث کې راځي هغه مفهوم داري د الله په لار کې نو هغه شهید شي بیا ژوند شي بیا شهید شي بیا ژوند شي بیا شهید شي بیا ژوند شي او که بده باندې د چا قرض د باندې پر د حقوق العباد نه جنې نو هغه تعلق ساتو حق ولو د سړی ته جنې نو ما دخل الجنه د سړی بیا هم جنت ته جنې نو دغه شهادت نشي داخلوله زګر باندې پر د حق جنې نو هغه پاتې نه نو دیو جن معلومه ده چې پر د حق ادا کول دي صحیح مسلم جنې نو هغه روایت د هغه مفهوم ده وایي چې په ورځ د مخکې دور کې جنې نو هغه یو سړی مالدار هغه به کاروبار کوم چې کاروبار کول نو هغه به کم نوکران ولو دا غوي ته به پیته ځا کاروبار کوي خو چې کم سړی تنگ دسته فقیر وای تاسو هغه سړی ته چې نو هغه مهلت ورکوي څوک چې د فقیر چې هغه له چار نه کیږي چې ادا کی وی هغه ته درگذر کوي ای بخیر دی دا ورته معاف کوي مدي علي صحیح مسلم روایت دی نو کله چې نو هغه د سړی مړ شو نو الله جل جلاله پرشتو ته وی چې ته سړی بچنه نو زما بندیانو ته زما مخلوق ته بچنه نو هغه ته درگذر کوو ما هم دته درگذر کړي ما بخله دی نو دیو جن راځي چې تاسو چې نو هغه څه کوي درگذر چې کله سومره اوس ټول مال نو خپل وستو ګوره کستا په ټول جنې نو هغه وس کېږي چې ټول وته وبخه کله نیم دی وس کېږي چې نیم ورته وبخه کله وی سې چې نو هغه دی وس کېږي سومره دی حق کې وان تصدقوا خير لكم الله وایي که انتظار دی وته کو دا ډېر خو که دغه نه پځې تا ورته د مال صدقه کو دی وخلو دا ډېر زیات استاز د پاره غوړه د ان کنتم تعلمون بیا الله جل جلاله فرمایي سلورم آیات کې واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا قرآن پاک د ټولو نه اخرنه آیات چې نو دا نازل شوی دی د دینه اورستو حدیث مبارک د روایتونو کې راځي چې وایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام یوي شورځي یو کې د اوله سورځي یو کې د نه ورځي یو روایت کې چې نو هغه دی وي او ورځي د الله پیغمبر دغه نه اورستو حیات ولو بیا د فانی دنیا نه چې نو هغه رحلت وکړو وفات شولو نو دا ټول نه اخرنه آیات قرآن پاک کې دا نازل شوی دی واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله دا غورځ نه زنه هغه ویریږي چې پای کې به تاسو الله طرف ته ځئ نو واپسی اوس د یری به څه خبره ده نو الله وی توفا كل نفس ما كسبت هر انسان ته به د هغه بدل ورکول شي چې کم د کسب کړي وهم لا یظلمون او باندې به ظلم نشي کوله یعنی کله انسان ښه عمل کړي پورا په پورا د بچنانو هغه ښه بدله ملای دی شي کله انسان غلط عمل کړي نو دته وداغی چې نو غلط سزا ملاويږي نو ځکه الله وی دا غورځ نه وایي چې په هغه کې به هر انسان ته د کړو چې نو هغه پورا پورا بدل ملایږي نو که خدي کړي او بیا خو مزه شونه او کبد نه کړي نو بیا به الله په ګرش کې د الله په عذاب کې چې نو هغه برازي الله دې موږ د آخرت د ګرش نه وساتي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اتقوا الله ویریږئ د الله نه وزرو او پرېږدئ ما هغه بقیه چې باقی پاتې دي من الربا د سودنه
ان کنتم مؤمنین کچری تاسو یې مؤمنان فإن لم تفعلوا بیا کچری ونکړلو تاسو دا کار فأذنوا یعنی د قصد پرې نه خودو فأذنوا نو تیار شي به حرب من الله جګړې ته د الله ورسوله او د هغه د رسول سره وإن تبتم او کچری تاسو توبه وکړل فلکم نو تاسو لپاره به رؤوس اموالکم اصل مالونه تاسو لا تظلمون نه ظلم کوي تاسو ولا تظلمون او نه ظلم کیږي په تاسو وإن كان ذو عسرة او کچری وي د کس دست فقیر فنظرة مهلت ورکړي دغه ته الی میسره تر مالدار کېدو غني کېدو پورې وان تصدقوا خير لكم او کچری صدقه وکړی تاسو نو غوره به وي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ واتقوا ويرګي یومن دا ورځ نه ترجعون چې واپس بګرځول شي تاسو فيه باغی کې الى الله ته ثم توفى بیا به پورا ورکړی شي کل نفس هر یو کس ما کسبت هغه چې هغه کړی وي وهم لا یظلمون او پاغوی به ظلم نشي کولی